ګوره صاحبانو، هر هغه انسان که هغه نارینه‌ای او که هغه زنانه‌ای چې عاقل وي، عاقل نه مراد دا دی چې مجنون نه لیونی نه، عاقلی اور سره بالغی، بالغ مقصد یعنی نابالغ نہیں، او مسلمانی، مسلمان مقصد یعنی نعوذ باللہ نان مسلم چې هغه ته کافر ویل کېږي هغه نه، نو عاقلی بالغی مسلمانی که اغا نارینی او که اغا زنانی. او څلورم نمبر شرط حولان حول دی، حول ویل کېږي کال تا، حولان ویل کېږي تیرېدلو تا، حولان حول یو کالم د هغه په مال باندې سي تیری. هر سړی ته پته لګي کنه چې دا زما ابتدا ده او دا زما انتها ده، هر سړی ته پته لګي کالم په تیری ستا په مال باندې. خدا غمال څومره زما او تا خو الحمدلله عاقلانم یو، بالغانم یو، مسلمانانم یو، زکالم پتیر دی، خو چې دا غمال څومره، دا مال څومره، نو هغې دپاره شریعت او فقها فرمایي چې دغه انسان سره کسره زری سره زر هغې دپاره اندازه ده 7.5 تولې، 19 تولې کم از کم، یا د هغې نه زیات که چا سره سری او که چا سره سپینی، نو سپینو د پاره نصاب ویل کېږي اندازې ته، نو سپینو د پاره نصاب او اندازه 52 تولې، 52 تولې. او که چا سره سرنی یا چا سره سپین نی، نقد مالی ور سره، یا ور سره نقد مالم نی، مال تجارتی ور سره چې د کوم شي تجارت کا آغا خرڅي، څوک د کپڑے کا، څوک داسې نور شیان دی په دنیا کې د پارټس وغیرہ کار کا، یا داسې نور چې کوم مال تجارت ته اخیستلی کېږي او خرڅولی کېږي او اخیستلی کېږي معاشره کې او خرڅولی کېږي، هغه که سټور کې سامان پروت دی او که هر شی دی مال تجارت. نو که چا سره 52 تولې سپین زر دی، یا د هغې نه زیات، یا 19 تولې سره زر دی، یا د هغې نه زیات. نقد مال څومره دی؟ نقد مال د 52 تولو د 52 تولو قیمت تقریباً اوس وخت کې 1,41,750 روپے جوړेगी. پرون چې ما کومه پښتنه احتیاط په بنیاد باندې کړې ده 2700 روپے کې تقریباً د سپینو زرو توله ده، نو 1,41,750 روپے، یعنی ته 1,42,000 روپے کړه. دا د 52 تولو د سپینو زرو قیمت دی. چا سره نقدی روپی دومره، یا ور سره نقدی روپی دومره نی، مال تجارت ور سره کم از کم د دومره روپوي، په دکان مکان کې سامان مامان چې کوم خرڅولی کېږي اخیستلی کېږي د دومره روپو چې خرڅ یې که نو دومره روپی تر جوړږي. مال تجارت چا سره دومره، نقد روپی چا سره دومره، یا ور سره سپین زر 52 تولی، یا ور سره سره زر 19 تولی. کال پتیر شي دا کس عاقل بالغ مسلمانی، نو په د باندې الله جل جلاله د رضا د پاره زکات فرض دی. دا هغه نصاب دی چې کوم خلق به زکات ورکوي په هغو باندې فرض دی، هغه دا دی، دا اندازه.